سوال دا دی چې توبه چې دا تر کومه وخته پورې د سړي قبلي ځکه چې په انسانانو کې دوه قسمه دي، یو مسلمانان دي او یو کفار دي. نو د کافر توبه چې دا هغه تر کومه وخته پورې قبلي او د مسلمان توبه چې دا هغه تر کومه وخته پورې قبلي. قرآن کریم د دعا آیاتونو نه دواړه قسمه بیان معلومی. رنبنی آیت کریمه کې اللہ فرمائلی دی چھے کم خلق چھ پا غلطے او پا جہل سلا گناہو کی ذکر چھ گناہ سڑے کئی نو دغا وقت کی جاہلی کپوی امینو عقل تے سلب شی دا گناہ پا وقت کډیر پوی می نو د ګناه په وخت کې د عقل سلب شي، جاهل شي. الله فرمایي چې انما التوبه علی الله خبر دا بل نه ده چې قبول د توبه علا کلمه په عربی لغت کې د پاره د لزوم راځي. الله فرمایي چې ما په ځان باندې تفضلا لازمه کړی ده یعملون السوء بجهاله، کم خلق چې گناہو کی په ناپوهی باندې گناہ اکراو پوئی نو کپوئی مو ما در تارزو کو چی دا گناہ پا وقت کی سڑی نا عقل لارش. دا دے دا سی مثال دے لکیو عالمو آغا جماعت کے تقریر کولو خلق تا ډیر شد و مت سا کور تا بچراغ ہے نو خزب ورته د شراب یو جام تیار کړو نو هغه شراب به اسکل او بیا به باجر واغستا نو ټول شپه به د باجغه ګولا او خزه به ځان ته ګډولا سار به بیا ټیک امتحان او ابتلا رااله یو فقیر ولار دے پا دروازہ کے خز خیر ورو لے گلو اویز خیر نال پیسے ورو لے گلے نال خز ورتوی چی نو سغواری چی دلتا ولاری ورتوی بی بی او تپوس در نکوما که صحیح جواب دے راکو مہربانی بگی وی تپوس دا کوما چی کمزے کے دا خدای دین بیانیگی نو التا رحمت وری
استاد خاون دین بیانولو ز په دلار روانم رحمت په نوره اوس اگر رحمت دې ملنګ څنګه لید نو عزیزانو دا بیا خبر حال تزی چې یو کرامت ته او یو کشف کرامت او کشف چې دي دا الفاظ مترادفه او معنی یو ده کرامت او کشف یو شی بزرگان چې دي نو هغه ته په کرامت باندې ښکاری چې دلته رحمت وریږي او دلته لعنت وریږي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره هم دا علم چې چا باو 10 کولو د ورته داسې وکړه نو حدیث کې راځي چې دا 10 ابو سره لاس وینځلو سره د لاس ګناه تویږي او مخ وینځلو سره د مخ ګناه تویږي او د سر مس سره د سر ګناه تویږي او د خپو وینځلو سره د خپو ګناه تویږي نو دا علم الله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تم ور کړو او بیا دعا وکړه چې خدای دا علم ما نه واخلا ځکه چې زه چاته ګورم او داغه او 10 کې ګناه وینم نو سړی را تسپک بیا ښکاري نو د دې وجه نه د علم رانه لري کچه ما ته د انسانان چې دي چې سپک ښکاره دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عزیزانو د ډېر لوی علم او د ډېر لوی شان خاوند اگر چې زمونږ په پاکستان کې عرب بلاش ده خو یو مصیبت پکې دام دی چې امام ابو حنیفه متعلق بتا سواوري چې هغه تقلید ناجائز دی او داغه علم دمرا نو په حدیث نه پوهېدو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه علم محدثانه رنگ خود سکے داغه قیاس داسې او قیاس چې هغه ته به د خپل وخت مجتهدین حیران اوس قیاس دائمه مجتهدین دا اوس یو بل علم دی تپوسو شو د علماؤنا چې یو دوه کس دي د شپې وده شو چې سهار را پاسېده په یو مرګري د شپې اودس اورېدلی اوس اوبه نشته چې دا یو په ولامبي او دا بل په اودس وکړي او سوال دلته د سحر د منظم دی منځ به څنګه چل کی مسله دا ده چې اوبه نه تیمم به ووهي نو تیمم خو دواړو ووالو اوس بل سوال دا پیښ شو چې مخکې امامتي به څوک کوي ما په خبرو پوهېږئ تیمم خود به اوبو د نشتوالي د وجې دواړو ووالو په چا چې اودس اورېدلی او دم تیمم ووالو او څوک چې اسیو اغم تیمم ووالو او سوال دا پیدا شو چې مخکې امامت چې په چا اودس اورېدلی دا به کوي او که دا بل چې تیمم یې والی د بیا اودسۍ د وجې دا به امامت کوي دا وخت ټولو ملیانو فتوا ورکړه چې امامتي به دغه سړی کوي چې دا چا د بیا اودسۍ د وجې تیمم والی
ځکه چې هغه په چا اودس اورېدلی دی هغه خو ډېر پلیت وي ټولو ملیانو فتوې وایي ځکه تېره جمعه ما تاسو ته ویلي چې فتوې ورکول خو آسان کار دی ډېر خلق به درته پیدا شي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چې خبره رااله هغه وی چې امامتي به دغه سړی کوي چې دا په چا اودس اورېدلی او تیمم یې والی دا به مخکې امامت کوي دا چا چې د بیا اودسۍ د وجې تیمم والی دی دی به امامت نه کوي اوس عقل دا وایي چې به یو سړی هسې بیا اودسه دی تیمم یې والو نو د ده دا پاکي خو ښه ده په نسبت د هغه چا چې په غسل کې یو تیمم یې والي تاسو عقل به دا مطلب امام صاحب نه وجه تپوس وشوه چې هغه سړی به ولې امامتي کوي چې کوم سړي باندې اودس اورېدلی او تیمم یې والي امام صاحب ورته وفرمایل چې کوم سړی چې په غسل کې هغه تیمم والو د ده دا طهارت په دې تیمم سره طهارت مستقله شو دا کامل پاکوالی او د بیا اودسۍ د وجې چې تا تیمم والی دی دا ناقص پاکوالی دی د عارض د وجې دته منځ پې روا دی او جنوب چې تیمم والی دا طهارت مستقله دی نو مخکې امامت به هغه سړی کوي چې څوک مستقل پاکي هغه سړی به نه کوي چې څوک عارضي پاکي دا قیاس د امام ابو حنیفه اوس په دې علما پوهیږي چې دا قیاس د وخت ائمه او مجتهدین ورته حیران نو عرض مې داو چې مونږ خو په داسې ملک کې اوسېږو چې په امام ابو حنیفه چې کم شان او کم علم مونږ په هغه لارم نه یو تیر شي والله العظیم که د هغه په لیکلو د هغه په قیاسونو باندې دا خلق په لاره نه تیر او پوهېږي هم پې ده هغه خلق هم نن راپاسي وایي چې امام ابو حنیفه په حدیث نه کوي کم چې نن نه 1400 کاله مخکې تیر شوی دی او 1.5 کال د پیغمبر نه رستو عالمو هغه په حدیث نه پیدا او په پاکستان کې چې کوم دارا روټي خلاص را پیدا شوی دا په حدیث کوي او بس او په بازار د نابینا او جوهریانو خرمهره لالو گوهر درې واړه یو په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او پیښور درې واړه یو نو په بازار د نابینا او جوهریانو خرمهره لالو گوهر درې واړه یو ړوند جوهری چې په دکان ناشتي اغله کنجکه په لاس اغله کنجکه په لاس کې ورکا او لالو گوهر په لاس کې ورکا نړون بداوي چې دا درې واړه جوړیو شي ځکه ړوند د گوهر او د کنجکه استمیز نشي نو عرض میں داو چې باس د توبې گویا د غلطۍ په وخت کې کپوی هم جاهل شي نو هغه ملنګ وی چې زه په دې لاره تېرېدم بیبي او ستا دا خاوند مې ولیدو تقریر کولو خو رحمت پې نه ورېد ښځې ورته وایي چې ملنګه داسې چل دی چې ستا دې خبرو سره څه کار دی زه خپله لار لنډوه هغې وی زه ځم نه تر هغې پورې چې تر څو پورې دې دا حال نه
ورته وی چې نزه او خامخا پختنه کینو زما خاون چې د شپې کور تراشی ما د شراب او جام ورته تیار کړی هغه اوس کی او بیا ټول شپه دی باجغه گئی او زه ورته غړې ملنګ وی چو دا وجدا چې د چرته بیان کین نو رحمت پنوري کتا سو خیالو کوي کنه مونږ په تقریرونو سمره کی دنیا ته ډکا دنیا عام جلسے خلات سکے چې په ریډیو په ټي وي باندې هم لګیا دي صاحب تقریر دی او تبلیغ دی او بیانونه دی او درس قرآن دی او پلانې دی او اثر پچا ټس نه مس نه کی دا وجه څه وجداده چې دا مونږه څه وایو دا زمون خپل ایمان نه دی څه چې وایو دا په خپل نه کوو نو د دې وجه نه په بل چا اثر زمون خبرې نه کوي عزیزانو هغه بیان کې اثر وي او دنیا لیونه کوي کوم اثر چې سړی باندې پخپله شوی چا باندې چې پخپله اثر نه شوی هغه باندې د بل چا باندې داغه خبر اثر نه یو بزرگ ته چا سړی راوستو دا زوی می ګوړه خوري نصیحت ورته سبا راوړل سبا چې راوستو ورته بچیا ګوړه مخوره ویل خجوي دا خبره د پرون ورته جیولې نه کول وی پرون ما خپل ګوړه خوړلې نو کده ته ویلې نو په دې بیا څه اثر کړي نن ما ګوړه نه دا خوړلې نن مې زکه ور نو زکه مولانا وی چې واعظان چو جلوه بمحراب و منبر میں کنات چون بخلوت میں روان آکار دیگر میں کنت دا واعظان په منبر ولار باندې او صاحب لوی جلوگر کی لیکن چون بخلوت میں روان آکار دیگر میں کنت چې خلوت تلار شي بیا څه کوي الته بیا پته ولګا نو عرض میں داو عزیزان چې د بزرگ تپوس کو د خزینه چې د استا خاون ل چې دا کټوره په لاس کې د شراب ور کې د څو وي وې دی وای چې راوړه اجام خدای غفور الرحیم دی عفو بو او بس ویس ولنن بیگاله چراشی او جامو غواړي او دی وای چې خدای غفور الرحیم دی عفو بو کی نو بیبی ته به یو ټکی ورته وکي ورته وای چې سړیا خدای غفور الرحیم دی خدای په نامو کې یو نامه د قهار او د جبار او دا آیات ورته وایا چې ان بطش ربک لشدید الله وی پیغمبر استاد خدای نیول داسې دي چې یو ځل څوک رونی سی بیا ته څوک خلاصول نه چې بیګالا حضرت راغله ده او کور ناس ته خزه ته راوړه جام خدای غفور الرحیم هغه ورته الخزه سړیا خدای غفور الرحیم ده او قهار و جبارم ده ان بطش ربک لشدیدم ده ما غرک بربک الکریم قرآن کې خدای وی یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان ته سشي په غرور کې واچولې چې خدای کریم ده تا داغه د قهر نوم نه دی دا لوی لوی خلق چې څو وخت رونی سي دا غي د خزو حال بیا ګورا
دا غي د بچو حال بیا ګورا هغه خزي چې د پډیر ناز او ادا باندې ساتلی وي هغه خزي بیا سرونه شوکي او پزمکه چکونه لګي او بادشاہي ورانه شي منټ کې په ورانه منټ سړی هغه جام پزمکه وويشتو او خزي ته وی چې خزي مصلا راوړه مصلا راوړه 2 رکعات نفل وکړه او خدای ته توبه وستا چې یا الله زه پوه نو بیا بنکو سورځ پس هغه بزرگ بیا پلاره تیرې دا او دای ولیدو چې تقریر کوي او ډېر خلق ورته ناس نو چې ګوري رحمت پې وري کور ته ورغی او ښځې بیا دروازه وټکوله ښځې پسې پرده ورته ووی چې ستا وصیت ما بجا راوړو تا چې څنګه ویلي و هغسې مې وکړه ورته ویل ښځې مبارک شه د خاوند توبه دې خدای قبوله کړه او نن چې پې راتېرېدم نو د ده په مجلس ډېر لوی رحمتونه ورې عزیزانو رحمت ورېده اوس دا پته خو مونږ ته دنیا کې نه لګي دا پته به د مرګ نه رستو لګي سړي چې لږ غوندې ساعت لږ غوندې ګنټه نیمه ګنټه په هغه مجلس کې کېناستل چې کوم مجلس کې د خدای خبرې کی او د جناب محمد رسول الله خبرې لږ ساعت نو هغه لږ ساعت چې دی سل زرا زل کعبه تلو کې چې څومره اجر او ثواب دی داغې نه دا لږ ساعت د خدای د نیکانو په مجلس کې کېناستل چې دي د هغې نه دا ثواب دی ځکه شیخ سعدي وایي چې یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بیریا لږ وخت د اولیاء په مجلس کې کېناستل بہتر 100 سال طاعت بیریا د 100 کالو عبادت بیریانا یو غنټه د بزرګانو په مجلس کې ناسته ثواب دی یو اولیاء چاته وایي اوس د اولیاء تعریف بس د کوي چې اولیاء چاته وایي مونږ چاته اولیاء وایي مونږ اولیاء د جیبونو ګڼ کپانو ته وایي د جیبونو ګڼ کپان چې هغې ته مونږ اولیاء وایي او زه ولی هغه چاته وایم او بزرگ هغه چاته وایم چې یو خو په قرآن او په حدیث خدای پاک هغه ته عبور او پوهه نصیب کړي او بیا قرآن او حدیث ټول عمر خلقو ته خود او پیو پیسہ اجرت نه اخلي دین خلق ته د الله د پاره بیان کړي اولیاء دې خلق ته وایي نیکان دې خلق ته وایي هغه ورځ یو
لیوانه غوندې راغی. ما خیالو چې دا طالب دی. مال وایه لکه څه کار؟ وی بس یو خوب مې لیدلی و. مال د کم ځای ویل ستا څه کار دی چې زه د کم ځای دې سره دې څه کار؟ څه کار کې لکه څه وی؟ ما ته دې سره دې څه کار دی چې زه څه کار کوم؟ ګرځم را ګرځم خو یو خوب مې لیدلی و. نن درېیمه شپه ده خوب درته وایم او بیا زما نور تپوسونه به زما نه کوي. زم غلی شم مال جوړ پاگل دی. نه بچیا څه خوب دی لیدلی؟ ویل خوب مې دا لیدلی چې ته په چوک باندې ولاړې او لاس دې اوچت کړی دی او خلقو ته وایې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې طرف ته دی. او بیا زمون استاد دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په یو کمره کې دننه ناشته او زمون یو استاد دے مولانا عبداللطیف صاحب نوم وی هغه په دروازه کې ولاړ دی او رسول الله ته د ملاقات چټونه هغه ورکړي. بدا خوب مې ویلیدل او تا ته مې ویل او صادره داسې تاو کو مال خبره خو وره بس نور خبرې بنه کې بس لازم زوان زلمه خسته سوچا گیرا بلاړو. څو ورځې پس مې بیا ولیدو بستره یې په اوږه وه. دې چوک کې مې چې ولیدو نو لاس نه مې ونیو مال تا هغه نه هغه ورځ چې راغلی ویل یما مال څه کې چېرته ځې؟ ویل ریوان ته ځم. ما د کم ځای ویل دا تپوس به نه کې د اسمان نه رالاندې او د ځمکې د پاسه د دغه ځای نو مال ته سمه خبره ولې نه کې؟ ما ته په ایمان ووایه چې دا ما ته پته شته چې زه د کم ځای دا ما ته پته شته؟ تو ووایه په ایمان چې ما ته پته شته چې زه د کم ځای ما تا ته پته شته چې ته د کم ځای؟ زه پوه شوم چې دی خو څه بل طرف ته اشاره کوي. دی خو خبر ښیي چې زه د کم ځای یم. زه څه خبر یم چې زما خمبیر د کم ځای نه ملیکو راوچت کړی دی او کم ځای به ښخېږم. نو ویل ما ته څه پته ده چې زه د کم ځای یم؟ ځکه چې زمونږ کور خو هغه دی چې چېرته به ټول عمر تېروو. نو ټول عمر چې زه کم ځای کې به تېروم د هغه ځای ما ته پته شته؟ مالې نه. نو ویل بیا ما نه ولې تپوس کوې چې څه د کم ځای؟ تاسو پوه شئ دا علم اوس چا څه دی چې مونږ د کم ځای یو؟ نو زما خولې نه وخته چې دا هغه نن نه 300 کاله مخکې رحمان بابا چې ورته اشاره کړې وه دا خبره هغه ده چې خبر نه یم چې راوستم لکه ما خبر نه یم چې راوستم لکه ما اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما لکه ړوند چې لاس د بل په اوږه کېږدي اس جوره لوړه نوي ور معلومه. مونږ ته څه پته ده چې کوم ځای نه راوستي یو او کوم ځای ته بمبوزي؟ نو زمونږ مثال خو د ړوند دی. ړوند چې د بل چا په اوږه لاس ایښی او رواني نو ړانده ته څه پته لګي چې دا بنا زه کوم طرف ته روان کړی؟ پته لګي؟ نو زما عزیزانو عرض مې داو چې د نیکانو هم نشینی او د نیکانو صحبت په دې کې چې کوم اجر او ثواب دی او د دې به کوم عوض او بدله ملاویږي دا به هغه وخت کې پته ولګي
یو خانو 2000 جیره بزمکه و یو ملنګ ولا راغه خان ته تپوس کوي چې د کم ځای وي د پلاني سه حیثیت تشتا و خان دومره حیثیت مې دی چې څومره ستا دی زما عمره حیثیت مې دی خان ورته زما 2000 جیره بزمکه ده ویل خان په خدای مې دی قسمی چې څومره زمکه ستا ده دومره زما ده خان ورته په غوسه شو د خانانو خو اوهو الله دې ساتت خان ورته لخت تلاش کړ زما عمر زمکه استاد ویل او قران راواله چې درته په لاس کېدم چې څومره زمکه استاد دومره زمان وته ظالم بچیا په دې علاقه کې خو ما نه سیوا بل سوکشتنه د اسمان نه را پریوته کده کم ده ویل راځه چې درته وخه چې ستا عمر زمکه زمام د نو دیرې له بوتله ویل دې ځکه به ته څومره زمکه کې سملې ویل 2.5 غزه کې ویل 2.5 غزه زمام دو 2.5 غزه ستاف ده کنه دا 2000 غستانه نه کور دی وران شه دا بل ته پرې دی او ته به تیزی دا غزه کې 2.5 غزه زمکه ستام دو 2.5 غزه زمام په 2.5 غزه کې کوته بتا د پارم کنسته کې یو ما د پارم کی تاسو خیال راغی نور زمونږ څه دي خان حیران لیونه شو چو بیڑا اسویم دا اللہ والو خبر داسی وی چی پا دیڑا کے نناوزی اوڑا کی سورے ہوگی دا اللہ والو دسی خبر اس تما توائی چی دا خانے دولا نشا پا دیو خبر داغا دماغ نا ہوا تا چی دا ما خود بنیم گز از مکا دا 2000 جیره بخو ندا دا زپ کم قهر اخته نوار خانی او نوابی پریخوا او د فقیرانو هم نشینی اختیار کړه نو عزیزانو هم نشینی دا چا کوي چې کوم فقیران زدر ترشتیا وای نن می کته د دکان مخه ته د سډلې ډلې روان دیو زما د بچپن په زمانہ کې به مالی ده چې دلته زمونږ یو دیره د فقیرانو ولا ورته وای د کاکشالو سایډ دلته بلوي لوی شوی ولاړې وي او دې شو لاندې به فقیران ناس او دوت کانی به دا سیخي او لوټه په د پاسه پرتاوه پاږي کې به چای باندې کړی وي په لوټه کې وغه سکله ونه لاندې بنا چرته بچاغه زینا بل زه تتلو نو خپل کمبل یا بلستن به چواغې نه به پړې تاو کو او ترخ کې به نیولې او روان هغه د بچپن فقیران چې ما کتلیو نن دې تبلیغی جماعت والا ته چې زګور ما غزما د بچپن فقیران رایا پیدا بروانی او بسترې به پترخ کې نیولې او ځان ته چې څوي هغه ورځ مې یو کتو نو مې درته نالم خو کم از کم په دې وخت کې بل 10 کروڑه روپۍ ورسره 10 کروڑه روپۍ نقد اجداد پرېدا آمه کتو کوار تطلمانو چې غاخي نه واوړېدو او لاندې کوشونو په دغه ځای کې مې ولیدو چې بسترای پخپله اوږه باندې ایښې وه او پیدل په دې ملنګانو کې روان نو زه ورته ودرېدم مال چې راځه که نه چې ما ته وی چې مولانا صاحب ستا په تقریر کې یو شعر دی ویلی و هغې رانه دا شی جوړ
ما څه شعر ویل تا ویلیو چې کما خوشبوئی میں چې د یار د په خوله کې کما خوشبوئی میں چې د یار د په خوله کې داسې خوشبوئی د عطاري د عطر نشته نو زه د یار د خولې خوشبویۍ پسې در په در ګرځم چا به راته چېرته میلو شي که او ذات مولانا سے خپله لار وه دومره لوی سړی نو دا د الله توفیق دی چې چاته یې ورکړي د هغه مهرباني ده چې په چا یې وکړي خدای دې هغه مهربانۍ په موږ توبه دا خلق دې ته وایي چې غوږونه ونیسي او وایي چې توبه مې ده نور په 16-15 نه چې توبه وایي څه شي ده نو د توبه متعلق یو بنیادی ټکی زده کوي ان شاء الله چې هغه به ټول ژوند کې درته کارآمد کیږي د توبه تعریف دا ده چې التوبه الندامه توبه څه ته وایي توبه وایي گویا کې په خپلو بدو پیمانه کېدل د سړي نه چې څه بدو شي او دې په پیمان شي چې دا ما غلطي کړې ده دې ته توبه وایي یو په بدو باندې ډټیاوېدل بد کول او هغې نه بعد دا ویل چې ما ښه وکړه یو دا صورت دی یو دا صورت دی چې توبه دې وکړه ګناه دې وکړه او تخپیمانه شوه یو دا صورت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په بدو باندې سړی خپیمان شي مثلا زنا دې وکړه او ته په خپیمان شو چې اوه دا دې څه وکړه شراب دې وسکل او ته په خپیمان شو چې اوه دا دې څه وکړه دې ته توبه وایي یو دا چې شراب دې وسکل او ته وایې چې یاره ما ښه وکړه زنا دې وکړه او ته وایې چې ما ښه وکړه یو دا صورت اول گناہ دې وکړه او ته په خپیمان شوې نو التائب من الذنب کمن لا ذنب له توبه استونکې د ګناه نه داسې دی لکه چې دا ګناه ډو چرته کړی نه اوس ګناه دې وکړه او ته په باندې گویا کې غاور شوې چې دا ما ډېر ښه وکړه نو د هغې متعلق مسله دا چې ګناه ته ښه ویل هلکه دا شراب دې ولې وڅښل او ته وایې چې ما ښه وکړه نو په ټکي کافر شو یا گویا کې زنا دې وکړه او چا درته وویلې چې هلکه دا زنا دې وکړه ظالمه دا ولې او ته وایې چې ما ښه وکړه نو په ټکي کافر شو تاسو خیال راغی او یو دا چې ګناه دې وکړه بیا په خپیمانه شوې چې دا ما بد وکړه نو د دې حدیث لاندې به راځي چې التائب من الذنب کمن لا ذنب له توبه ایستونکی د ګناه نه داسې دی لکه چې دا ګناه ډو چرې کړي نو توبه څه ته وایي التوبه الندامه توبه وایي دې ته چې سړی په خپلو بدو خپیمانه شي دریم صورت دا دی چې یو سړی ګناه کوي
هغه حد ته ورسي چې د اسلام نه بار شي په ګناه باندې غاویر وي ګناه ورته څه شي نه ښکاري قرآن کې راځي الله فرمایي چې اے پیغمبر دې قوم ته وایا فمن یکفر بعد منکم کدین بعد مرانه وکړو دین بعد مرانه وکړو نو څه چل بدر سره کوم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين کدینا پس مرانه وکړو نو دس عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې به مې دس عذاب بل چاله نه ورکړي الله دې امان راکړي فمن يكفر بعد منكم دین بعدم کورانه وکړو فإن عزیزانو په ټول قران کې چې تاسو وګورئ د دین خطرناک آیات بل نشته چې دا الله غوندې شان داغه غوندې قوت داغه غوندې جلال داغه غوندې زور خالق کائنات ادر ته وایي چې سمشا او کنه سمېږي نو داسې عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې مې داسې عذاب چاله نه نو زه تاسو ته ایمانی وایم چې زما قرآنی مضامین څومره د نظره تیر شوي څومره نو زما زړه چې پکې بوګنیږي او غبراویږي هغه واحد دا آیات دی فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين فعالمین کې به مې داسې عذاب چاله نه ورکړی لکه چې تاله به در کوم کدی نه پس دې ورانې عزیزانن مونږه غرور کیو تکبر کیو آسمان نه ګورو زمکه نه ګورو حضرت علی فرمائی یا من بدنیا اشتغل یا من بدنیا اشتغل قد غره طول الامل لا موت الا بالاجل والقبر صندوق العمل یا من بدنیا اشتغل اے هغه څوک چې ته په دنیا باندې غاوی رہے په دنیا باندې دومره غاوی رہے او سترګې در باندې پټې دي چې الله نم بے نیاز شوي رسول نم بے نیاز شوي کائنات نم بے نیاز شوي د خدای د پکړ او د گرفت نم بے نیاز شوي یا من بدنیا اشتغل په دنیا کې دومره ورننوته او غرقې چار صدر نیر شو نو قد غره طول الامل دا من چې ده دا غاور کړی دی وګدوالی د عمر د دا خیال دی چې ته په ټول عمر ژوند دی او په دغه مزو باندې سری نو ټول عمر ژوند دا صرف د خدای ذات دی قبل څوک شته حاجی ټول عمر ژوند صرف د خدای ذات ټول عمر په یو حال دا صرف د خدای ذات دا الله د ذات نه سوا ټول عالم حادث دی او حادث معنا دا ده چې وقتن فوقتن پکې تغیرات راځي رحمان بابا یو ډېر ښکلې قصیده ده
هغه وی اے عاقل غوګونی سماتا مرګن پریدي سړی خپل رضا تا مرګ راشي ستا رضا چاته چې زه دې مړ شم د چا رضا یې چې زه مړ شم تاسو مرګ ته خوشحالېږئ چا رضا موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې یا الله ما چې کله مړ کې مانه به تپوس کې او ډېر وګدو مر راکړه ویلې خط د اس بملا لاس کې ده چې ستا د لاس لاندې څومره ویښته راله نو د ویښته په سر به یو کال عمر درکړه عزیزونو د اس ملا به تاسو لیدلي که ني اوس چې بار لاړ شئ چېرته وګورئ د لاس لاندې لکونه ویښته راځي لکونه ویښته نو الله ته وفرمایل موسی علیہ السلام چې یا الله که دام خلاص شي بیا ویل بیا به دې مړ کوم ویل لکونه کاله چې تیر شي بیا به مې مړ کې ویل زما قانون دا دی موسی چې کل من علیها فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام کل من علیها فان اے پیغمبر دا سچ ته ګوره دا به فنا شي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام دا سی وخت براشي چې صرف ستا د پروردگار ذات به باقی وي نور بار څه فنا شي عزیزانو دا ملائکه دا بنی آدم دا پیریان دا بادیان دا ټول کائنات با نیست و نابود شي صرف د خدای ذات په باقی وي د هیڅ شي وجود به نه ښکاري د هیڅ شي وجود به نه ښکاري دا به په یو شپېلۍ د اسرافیل علیه السلام دا ټول کائنات ختم شي په یو شپېلۍ هغه د شپېلۍ آواز به داسي الله دې امان راکړي چې هغه आवाज به ټول کائنات واوري او په هغه आवाज به ارض ختم شي نن خو تا یریږي د اټم بم نه او هایدروجن بم نه او پلانی نه او ډنګړي نه د اسرافیل د یو شپېلۍ आवाज به هغه اټم بم وي چې کل کائنات به ذره ذره شي او کل کائنات به ختم شي د اسمانونه دا به څه شي قرآن کے راضی یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به یوم یجعل الولدان اے پیغمبر د قیامت داسې ورځ ده چې او بګرځي پکې الکان د ډېر هیبت نه بالکان پکې سپینګری شي الکان با د ډېر زور او د ډېر رعب نه سپینګری وشي یوم یجعل الولدان شیبا الکان بس پینګری شي السماء منفطر به او اسمان به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه به راوګرځي او کان وعده مفعولا اے پیغمبر دا ستا وعده د خدای وعده چې دا داسې وګڼه لکه چې تیر شوي که چې قیامت خو به آینده راځي نو تیر شوی حال چې دی هغه ډېر یقیني وي او رښتیا وي په نسبت سره راتلونکي حال ته نو الله فرمایي کان وعده مفعولا اے پیغمبر ستا دا د خدای وعده چې دا داسې ده لکه چې وړاندې دا کار شوی نو عرض مې دا و چې هغه کم شی دی د غرور چې مونږ به پې غاوره یو کم شی په دې ملک کې تاسو ګورئ مونږ خو په دې هوس کې یو چې د چا منبر وګورو چې وایي چې زم منبر وی چا د اشنا ټوټه په موټر وګورو چې وایي زم وزیر وی که نه مونږ په دې هوس نو ته په دې هوس کې او مرګ په دې هوس کې دی چې تا پسې ګرځي پته نه لګي چې کم ځای به دې د مرۍ نیسي کم ځای به دې
نو ځکه دی وایي چې ای عاقله غوږونی سماته مرګل پرېږدي سړی خپل رضا ته د اجل سواره په تخت بدل راشي ناګهانه به تالا شي وایم تا ته په تخت به ناست دی سلطنت به لګېدلی او دې ګوړګوړونه به دې ونیسي ناګهانه به در باندې های هوی جوړ شي د اجل سواره په تخت بدل راشي ناګهانه به تالا شي وایم تا ته ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو چې د کبره به یې نه لیدل هیچا ته اوفو په لاره به روان وي دفتر کې به ناست وي د ډېر غرور نه به سړی درته سړی نه ښکاري ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو چې د کبره به یې نه لیدل هیچا ته چاته به خیال نه دغه مرۍ کړکې ماتې گردن توڑ بخار ورته وشي اورمېږي مات شي نیغه تختۍ خوځېدی نشي خدای داسې نشي کولی تو صحیح خدای دی هغه ورځ مې یو جنازه کې یو دغه ولیدو یو افسر و د پاکستان نو هغه جنازه چې کېده نو دی داسې لرې ولاړ جنازه یې ونه کړه خیر چې ما ته رامیلاو شو ما لولې اودس دی نه و نو ویې خندل وی یاره جی بس برابر نو منو مال یو ټکی درته کومه زه چې بجلیګر کې ومنو مونږ سره یو سړی و نواب خان نامه یې وخت دی وبخي هغه یو بل سړي ته آواز وکړو ماسخوتن ټیم وویل پلانیه راځه مونځ تیار دی هغه ورته ویل اوزګار نه یم ورته ویل ښه ده که ته مونځ ته اوزګار نه یې نو د قیامت په ورځې به ستا بخښنې ته هم خدای اوزګار نه یي نو مال کته نن د دې یو مسلمان جنازې ته برابر نه وي نو قیامت کې بستا بخنه تم خدای برابر نه وي څنګه چا سره وکړه غسی بدر سره کوي نو عزیزانو عرض مې داو چې غرور یو د خدای د ذات سره خای بنده بچي یو د غرور بچي او بیا په پاکستان کې خو مغرور اډو څوک منم زکه نه چې ما هو په پاکستان کې د ډېرو خلکو ګوډای په الوتو مولی دي او د ډېرو خلکو ګوډای مې په کانټا کې دي عزیزانو دا مسله را نه پاتې کیږي د تفصیل کې در سره نظم چې پرون کم حال د دې قوم مشرانو کړی دی پرون د سینټ په انتخاباتو کې کدی قوم کی ایمان وی ایمان پکی وی او دا قوم چرته د انسانیت پلارم تیر وی پکار دادے چې د اره حلقه قوم را جمع شي او خپل منبر کې نه او جمعه تهراوي چراشا او قرآن کے ورطا سورت برات روباسی سورت برات اغا سورت تے چھ دا دیر قہر نائے پا سر کلمہ ندلی کلی قرآن کے دا طول سورتونو پا سر باندی کلمی نکلی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا سورت برات پا سر کلمہ ندلی کلی چوب کے بسم اللہ الرحمن الرحیم د رحم او د کرم معاملہ ده نو په دې صورت کې ټول باس او بیان چې ده د خدای د قهر او د غضب ده
نو قهر او غضب او رحم چې ده دا دواړه یو ځای کېدی نشي. نو د ډېر قهر نه په دې صورت په سر کلمه نه ده لیکلې چې دې کې د خدای د قهر باس دا صورت برات ورته راوباسئ د خپلو ممبرانو ته او ورته وایه راشه په دې دواړه لاسونه کېږده اول خدای او ورپسې دې صورت برات کې چې کوم قهر او غضب ذکر دی خدای دې د خدای په دغه قهر او غضب کې دې زه ونخلم چې ما پرون چې کوم سینټ ته ووټ ورکړی ما پې پیسې نه دي اخیستې. نن ستا د ملک د ممبرانو ووټونه په شپېته لکه روپۍ خرج په لس لکه په 11 لکه سمه منډۍ لګېدلې وه ممبر له 10 لکه روپۍ ورکوه ووټ به تاله درکړه. پرون ستا په ملک کې د مسلم لیګو د ووټ د ایمان هم پته ولګېده دا چې په ملک کې د اسلام ټیکهداران دي او په ملک کې د اسلام چغې وایي پرون د هغه مسلم لیگ د ایمان پتم دنیا ته ولګېده. ودې کې دا قوم داسې که ایمان پکې وي دا قوم دا شرمېدلي دا بې حیا دې نه پس به هم ته خپل ممبر ته وایې چې زما دا کار دی لګیو چا چې پرون ستا غوښې خرڅې کړي پرون ستا ښځې وله ووټ ورکړی دی او دی ممبر شوی دی نو دا د ده دا ووټ خرڅول داسې دي لکه چې ستا ښځه یې خرڅه کړي داسې ده که نه پرون منډۍ لګېدلې وه زما عزیزانو عرض مې دا و چې نن ته غاویری په دې چې زه ممبر یم یا زه وزیر یم یا زما حکومت او اقتدار په لاس کې دی اقتدار به دې په لاس کې وي او داسې غشی به دې په سینې نه نوځي چې ټول عمر به دې د هغه زخم نه وینې بیږي او سټې به او وینه به نه بهېږي اقتدار به در سره وي او غشی به در کې نه نوځي خدای داسې کولی شي که نه نو هر کله چې د دنیا اقتدار ستا په لاس کې وي او غشی دې په سینه نه نوځي نو عزیزه بې اقتدارم الله ستا په سینه غشي نه نویستی شي نو یا من بدنیا اشتغل قد غره طول الامل لا موت الا بالاجل حضرت علی فرمائی مرگ نہ راضی سړی ته مگر په اجل او په نیټه راضی والقبر صندوق العمل او قبر چې ده دا بکس د عمل ده چې سدي کړی وي دنیا کې اب محفوظ تا د پاره پراتی اب محفوظ پراتی د دې وجنا خیال وکړئ فکر وکړئ لنډ غوندې وخت ډېر لنډ وخت پوی بم نه او در باندې به مازیګر شي پوی حدیث کې راځي چې سړی خښ شي په قبر کې که نیمه شپه یې خښ کړي په هغه باندې په قبر کې زیړی مازیګر نو منټ کې به در باندې مازیګر شي او هغه کور اصلي ته به روان یې کې به څه وړې به څه ما تېره جمعه تاسو ته عرض کړی عزیزانو دې ته وحی وحی القایی چې دا اولیاء الله تم کیږي دې کې بیان نورم دی ان شاء الله بیا به کیږي واخر دعوانا ان الحمد